शजर जो उगता है एक सांस हमारे चलती है, एक शजर के गिरने से एक जान हमारी गिरती है। एक शजर लगा एक जान बचाओ, चलो सांस उगा के इंसान बचाओ, चलो सांस उगा के इंसान बचाओ। कर आगाज पाकिस्तान, कर आगाज पाकिस्तान, सरसब्ज रहे। خیبر ایجوکیشن اکیډمي پروګرام نن ډېر مؤثر، ډېر بهترین او د ورځې د شجرکارۍ د مناسبت سره یو بهترین پروګرام و. د علاقې معززین چې کوم په هغې کې شامل وو، افسران پکې هم راغلي وو د ایجوکیشن او د ګورنمنټ سیکټر. نو په دې هکله دا یو اویرنس او سټوډنټس پکې هم موجود وو. نو یو بهترین پروګرام دوی منعقد کړی او داسې پروګرامونه زمونږ ټولو سکولونو ته پکار دي چې هغه وکړي، که هغه په ګورنمنټ سیکټر کې دی او که پرایویټ سیکټر کې. د پرایویټ سیکټر دپاره مونږ معاهده کړې ده، زه د بینګ پی ایس آر ای د دې ریجن د ممبر په حیثیت باندې، چې زمونږ ټول پرایویټ سکولونه او په دې شجرکارۍ کې به بھرپور حصه واخلي. ګورنمنټ به مونږ له بوټي به راکوي او دا انګلوز چې کوم دي زمونږ باقاعده د فارسټ ډپارټمنټ سره زمونږ ساین شوي دي. انشاءالله چې څونه هم زمونږ د پرایویټ سکولونو د ملګرو بوټي پکاري نو هغه به ورته مونږ ورکوو، په دې کې به بھرپور حصه انشاءالله اخلو. 3 ورځې مخکې ما ویلي چې زه به د سکول په وړو باندې پلانټیشن کومه. هر کالي څنګه چې موږ تاسو ته پته ده په دې تحصیل کې شجرکارۍ دغه کو مهم چلو، په هغه سلسله کې نن دا پروګرام و. او زه به دا ووایم چې هر کار اونګه د حکومت ته پرېښودل نه دي پکار، په حیثیت شهري زموږ خپلې هم څه ذمهواریانې دي. او دا علاقه چې دا دلته چې ونې نو د دې ښکلا چې دا هغه ډېره زیاتېږي. نو هم ته پکار ده چې موږ کم از کم په خپل کور کې یا د کور بهر یو بوټی لازمي ولګوو، خپل ماشومانانو له دا تربیت وکړو چې هغه د هغو په لاس ولګوو، هغو ته دا وایو چې دې له به اوبه ورکوئ، د دې به خیال ساتئ. تاسو ګورئ زموږ په دې لاره باندې دا بوټي اونګه لګول دي، څونه خوند کوي په دې لاره چې په ګرمۍ کې خلک تېرېږي. نو تاسو یقین کوئ خلک وایي چې زه په ایر کنډیشن په ځای کې روان یم. نو بوټی چې دی نو هغه یو د قام دپاره، د انسانیت دپاره، د بقا دپاره ډېر ضروري شی دی. پکار دی چې اونګه الله پاک موږ له 2 موسمونو راکړي دي، یو په شکال، یو د جنوري فروری مارچ پورې اونګه بوټي لګولی شو. نو هم ته پکار دی چې اونګه په خپل کور کې د کور له بهر یو بوټی لازمي ولګوو. نن دا پروګرام د شجرکارۍ په توضیح وشو، لکه دا ډېر ښکلی یو پروګرام وشو. دې کې د دغه دپاره د آګاهۍ یو پروګرام دی شجرکارۍ دپاره، چې خلک کې دا شعور پیدا شي چې یاره هم په دې ملک کې دا پلانټیشن چې دی دا ډېر ضروري دی. څنګه چې د ونې بوټي دا ضرورت دی، دا د یوازې د ملک ښکلوالی نه دی، دا د انسان د زندګۍ دپاره هم ډېر اهم دی. دا ملک هم ښکلوالی دا د سرمایې هم یو ذریعه ده، او په دې سره د ملک ډېر دغه هم کې ښکلوالی کې د سیر سیاحت دپاره یو موقع پکې هم ډېره پیدا کېږي. موږ ټول له پکار چې په دې کې بھرپور حصه ولرو او هر سړي په دې کې شعور پکار دی چې په خپل ځای کې په خپل ماشومان باندې پلانټیشن وکړي او په دې ملک په دې ترقۍ په دغه کې دې لپاره غټه حصه ولري. الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ایجوکیشن اکیډمي ډایرکټر شرافت علي هر کال چې دی نو هغه د شجرکارۍ د مهم یو پروګرام کوي. نن په هغه سلسله کې دلته یو بهترین پروګرام وشو، وړو ته او خلکو ته اویرنس ورکړی شو چې د ونیو په افادیت باندې باسو شو. دا د انسانانو دپاره او د دې ملک دپاره څومره ضروري دي. دا اویرنس مونږ له پکار دي چې د ټول قوم ته دا اویرنس ورکو او د خپل ملک چې دی نو د دې په سوکالۍ کې او د دې په ترقۍ کې مونږ یې سوالو. دا نننی چې کوم پروګرام وشو مونږ په د حد نه زیات خوشحاله یو. د هغې وجه دا ده چې مونږ اخبارونه ګورو، رسالې ګورو، په هر ځای کې دا پروګرامونه کېږي. که چېرې مونږ په دې کې وسیسه نه وی اخیستی، مونږ په دې کې شامل شوي نو مونږ به خفه وو چې یاره دا مونږ په دې معاشره کې اوسو، مونږ ولې په دې کې شامل نه شو. الحمدلله زموږ ځان له خپل پروګرام وشو او خپل هر سره وشو. باقي دې بچو ته زه دا وینا کومه چې بچو که دا څوک جازونه چلی، که څوک په دفترو کې ناست دي، که چاته ګنمینان ولاړ دي، که چاته بهر په پیانان ولاړ دي، دا د کوره لوی نه دي راغلي. دا دغه شان په دې سکولونو کې سبقونه ویلي دي. نن د اکیډمۍ کې د سکول کې چې کوم منتظمینو کوم پروګرام کړی دی
د پروګرام حوالې سره آګاهي د بچو ته یو پیغام لاړو، مشرانو ته یو پیغام لاړو، استادو د میډیا په توسط سره به دا نورو خلکو ته لاړ شي. زموږ ټولو خلکو ته، ټولو کشرانو مشرانو ته دا اپیل دی چې په دې کار کې بڑ چړ کر حصه ولري او دا زمونږ چې څنګه د دې ځوانانو مستقبل دی دغه رنګې د دې ونو د دې جنګلاتو په آبادکارۍ کې د دې وطن چې دی ډېر لویه فایده ده. یو ځل بیا پیغام دی چې دې کې هر سړی کم از کم یو انسان مثال کې سواد کې 24 लाख آبادي ده، هر فرد یہ 15 ونې نه ډېږي نو 24 लाख د چې په 5 کې ضرب ورکړو ډېر لوی څیز به دې جوړ شي. او تاسو هم د میډیا چې کوم زموږ ملګري تاسو ته هم ریکویسټ دی چې لږ دې کې بڑھ چڑھ کر مشتری حصہ والے. مهرباني.